اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سورة الكهف شروع ده. په دغه صورت کې الہ العالمین دویم مثال بیانوي. په بقا او په فنا کې په ژوند دنیوي کې یو مثال بیانوي. الله دا انسان غټیږي، اول ماشومي غټ شي، ځوان شي، چې ځوان شي بیا بوډا شي، زیړ شي، بیا وفات شي، اوت شي، دا اندامونه یې ټوټه ټوټه شي. نو په دې باندې فخر نه دی کول پکار، لکه دا فصل چې وکړې او چې اوبه ورته ونه رسیږي نو وچیږي که نه، زره زره شي، بوستې نه جوړ شي. او کله کله چې دا فصل وکړې لکه شوتل چې یو ځلې اورې بې دوباره واپس شنه کیږي. نو همدغه مثال د انسان دی چې بری تعالی یو ځل وفات کی دوباره به ژوندی کوي د لره. قیامت په ورځ بعث بعد الموت، حساب کتاب به ورسره کوي. نو واضرب بیان کدیرا لهم دیرا دی اهل مکه ولرا مثل الحیات الدنیا، مثال د ژوند دنیوي دی. دا ژوند دنیوي کماین پشانت د اوبو، الله وی په بقا او په فنا کې انزلناه چې نازل کړي دی مونږ دی اوبو لرا من السماء د اسمان نه، فاختلط پس ګډ وډ شي به په دې سبب د اوبو نبات الارض شینکی جاته د ځمکې، فاصبح پس وګرځېږي دا بیا کله چې اوبه ورته ونه رسېږي ان قریب هشیما مانا وچ کلک، هشیما یابسا وچ کلک، یا هشیما مانا متکسرا ټوټه ټوټه شي، داسې ټوټه ټوټه تزرو چې اوچتوي هغې لره الریاح باد اوچت کي وچ شي، یعنی وتذهب به وتجیو کلی دی خوا وړې کلی اخوا. وکان الله دی الله تبارک وتعالی علی کل شیء په هر شیز باندې مقتدرا من قادرا قادر ذات دی. وفات کوي دی بیا دی پیدا کوي، په دې باندې هم قادر دی. اوس د مال زم بیانوي الله وي سړی چې بېدیني ته رسیږي لوی وجه بعضې وخت کې دا مال وي، دا مال یې بېدینۍ ته رسوي. المال دا مال چې دی والبنون او بچي چې دی الله وي زینت الحیات الدنیا، زینت د ژوند دنیوي دی دا. والباقیات هغه شیزونه چې باقي پاتې کیدونکي دی الله وي الصالحات نیکې دی، دا باقي پاتې کیږي نیک. ابن عباس والباقیات الصالحات نه مراد وي کل عمل صالح، هر یو نیک عمل من قول او فعل، د قول او د فعل نه چې کوم نیک عمل وي یبقى للآخرة باقی پاتې کیږي د آخرت د پاره، مراد تینا داده. دارنګه سعید ابن جبیر مسروق ابراهیم وی والباقیات الصالحات نه مراد چې باقی پاتې کیدونکي دي الصالحات نیکي، او مراد تینا الصلوات الخمسه د پنځه منځونه دي. د ابن عباس هم یو قول په دې باندې شته. دارنګه یو قول دا دی چې والباقیات الصالحات نه مراد چې باقی پاتې کیدونکي نیکي دي، مراد تینا مجاهد سیب وی او ابن عباس او اکرامه سیب وی قولو سبحان الله والحمد لله، دا قول دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، دا دی. نو الباقیات الصالحات رب کریم فرمای باقی پاتې کیدونکي دي الصالحات نیکي. بل ذکر راځي ما عندکم ينفد، هغه چې تاسو سره دی هغه فنا کیږي دا مالونه وغیره. وما عند الله باق، هغه چې په نیز د الله دی هغه باقي پاتې کیدونکي چې دا صالحات دي. نو دا صالحات چې دی نیکې چې دی خیرون ډېر غوره دی عند ربک د جانبه د ربستانه، ثوابا منا جزان د جهته د جزانه، و خیر او ډېر غوره دی عمله منا د جهته د امیدنا. ويوم منا واذكر يوم یاد کا ورځ نسیرو چې روان بکو مونږه الجبال دی غرونو لرا عن وجه الارض، دا مقدرات دی د مخ د ځمکې نه دا غرونه به روان کو الله وي. وتر الارض تبګور دی ځمکې لره بارزه منا ظاهره، وتر الارض تبګور دی ځمکې لره بارزه منا ظاهره، ظاهره صاف ډاک نه به ونوي، نه به غرونه وي، نه به شینکی جات وي، صاف ډاک به وي، داسې ځای به نه چې انسان به پکې پناه واخلي. وحشرناهم ای جمعناهم، را جمع به کړو دي لره مونږ، یعنې را ژوندي به کړو. وحشرناهم بیا به ای جمعناهم بیا به جمع کړو مونږ دي لره. فلم نغادر ای فلم نترک، پس نه به پرېږدو مونږ منهم د دې نه احدا یو کس لره، ټول به را جمع کړو.
وعرضو پیش بکړی شي دا خلق علی ربک پر ستا باندې صفا صف صفا فوجن فوجن صفونه صفونه په غونډه باندې په دغه ټیم کې به فیقول الله پس وبوي الله تبارک وتعالى دې کافرانو ته لقد جئتمونا خامخ په تحقیق سره جئتمونا راتلو کړم تاسو لره یعنی رامي وسته تاسو لره بلا مال ولا ولد بغیر د مال او بغیر د اولاد نه کما لک سرنګ خلقناکم چې پیدا کړیو مونږ تاسو لره اے کافرانو اول مره اول کرته می څنګه چې پیدا کړی وای تاسو بلا مال ولا ولدنا امغه سیدا وګور بیا می را ژوند کوي تاسو را می وسته نمو په وجود باندې جامشتن لکه څنګه چې د مور د ګېډه نه پیدا وي نه د جامې و نس ولد دی بالکل سنو نه مال در سره هیڅ شی در سره نو اوس مې دغسې وګوره راوستې هیڅ در سره نشته بل زعمتم بلکې تاسو ګمان کول یعنی ویل بم الله نجعل هرگز به ونه ګرځیا لکم تاسو الله تبارک وتعالی موعدا یو نیټه د بعث دا سه بمویل چې قیامت نشته بعث بعد الموت نشته دا دی اوس می پیدا کیا رب کریم فرمای و وضع الكتاب کی بخودل شي کی الكتاب کتاب نه مراد عمل نامه ده چاته په خلاص باندې مومن ته او چاته په غس لاس باندې فتر المجرمین پس تبګوري دي مجرمانو لره په دغه ټیم کې چې عمل نامې ورته ورکړي شي مشفقین معنا خائفین یریدون کی بوي مما دا غسن فيه چې په دې عمل نامه کې دي د دې بده دین به یریږي ويقولون ويبدا مجرمان یا ویلتنا ای افسوس هلاکت دې مونږ لرا ای افسوس او هلاکت مونږ لرا ما لهذا الكتاب سچل دې کتاب لرا یعنی کتاب د عمل نامې لرا لا یغادر من لا يتركون پریک دي د عمل نامه صغیرة وړه د اعمالو ولا کبیرة او نغټ د اعمالو سچل چې وړه او غټ نه د پریخي ابن عباس سے وی الصغیرة من التبسم خندای تبسم چې ویل کیږي اقحقه چې پکې نه وي والکبیرة والقحقه او کبیره وی چې خندای قحقه دا بړق بړق خندله عبد الله ابن عباس سے کوم ځای کې چې انسان خندای قهقه کړی وي هغه په بړق بړق یې خندلی وي دا بم راغستلی وي د عمل نامې د دي کله چې دا ځای پکې راشي دته به ویلی چې تا په دغه ورځ باندې په بړق بړق باندې خندلی وو کله چې دا انسان دا ځای وګوري دی به وی بیا ما لهذا الکتاب سچل دی د کتاب لره د عمل نامې لره لا یغادر لا یترکو چې نه پرېږدي صغیرة وړه چې خندای تبسم ده ولا کبیرة او نه غټه یعنی چې په بړق بړق خندل دي خندای قهقه دایم نه دي پرېښي الا مگر احصاها معنا عدها وشمارلی دي د هغې لره رب کریم فرمای ووجدو مندب کی دی ما هغه څه په عمل نامه کې عملو چې دی عمل کړی من خیر د خیر او شر د شر یا د شر نه ټول به مونده کی داسې حاضرا معنا مکتوبا حاضر کړی شی نه مکتوبا لیکلی شوی ولا یظلم ظلم بنکی ربک رب ستا احدا په یو کس باندې ان بل چا په جرم باندې بس بل څوک نه نیسي بری تعالی اوس انتها وشو د قیامت د ورځې عمل نامې سره عمل نامه خلاصه شو بیا ابتدا کوي الله تبارک وتعالی دا فسادات دا فساد چا جوړ کړی دی د ابلیس لعین ته ویلی شو چې د نیک انسان آدم علیه السلام تعظیم وکړه سجده تعظیمي ورته ولګو هغې انکار وکړو تکبر یې وکړو هغه بیا ذکر کوي وإذا یاد کا وقلنا چې ویل موږ للملائکة فرشتګانو ته اسجدو سجده وکړي آدم علیه السلام ته فسجدو پس ټولو سجده وکړه الا مگر ابلیس پکې ونه کړه کانا و دی یا سواره وګرځېدو دی من الجن د جناتونه ففسقا پس فسق یې وکړو یعنې فخرج پس ووتو دا ابلیس دا شیطان عن امر ربه من عن طاعت ربه د اطاعت د رب نه د اطاعت د دایرې نه ووتو تکبر یې وکړو رب کریم فرمایي د آدم علیه السلام اولاد ته افتتخذونه آیا تاسو نیسئ د آدم اولاده هو دی شیطان لرا و ذریته اولاد دلیر ابلیس لرا اولیاء په دوستی باندې من دونی سوا د زمانه د دې دوستی کوي وهم او حال دا چې دی لکم تاسو د پر عدوون دشمن دی بل دی کې راځي مبین ښکارا دا خو تاسو دشمن دی ښکارا دا نیسئ تاسو
نو رب کریم فرمای بئس بد دی دا شیطان للظالمین د پاره د ظالمانو بدلا د جهت د بدلنا من الله یعنی بئس عبادت الشیطان بد عبادت د شیطان بدلا عن عبادت الله په بدل کې د عبادت د الله نه چې تاسو د عبادت د شیطان کوئ دا ډیر بد شی دی نو دا شیطان چې ډیر قسمونه لري ډیر ذریه دي بعضې مقرر کړي په مانځه باندې چې په دې کې وسوسه اچوي خلکو ته بعضې په جنګ کې مقرر کړي یو بل سره په جنګ شي نو شیطان ورکې ننوځي لوی دشمنیانې پیدا شي بعضې په مصیبتونو کې مقرر کړي دا زنانه چې دا سینې وهي دا مخونه وهي دا ویښتان وباسي نو مختلف شیطانان دي بعضې په زناګانو مقرر کړي نو دا شیطان چې دی الله وایي ستاسو دشمن دی ما اشهدتهم په دې آیات کریمه کې الٰه العالمین وایي چې کله ما د اسمانونو د ځمکې پیدا کړي دا شیطانان نه دي ما حاضر کړي دې نه مې مشوره او مدد نه دی غوښتلی او دې مې چې کله پیدا کول دي ځان نه خبر نو تاسو څنګه د دې عبادت کوئ ما اشهدتهم نه دي حاضر کړي ما دې شیطانانو لره ما احضرتهم نه دي حاضر کړي ما دې شیطانو لره خلق السماوات منا فی وقت خلق السماوات په وخت د پیدایش د اسمانونو کې مدد می تینه نه دی غوښتلی هیڅ چاته زه محتاج نه یم الله وایي والارض په پیدایش د ځمکو کې ولا خلق انفسهم او نو حاضر کړي ما دی لره ولا خلق انفسهم او نو حاضر کړي مونږ دی لره په وخت د پیدایش د انفسهم نفسونو د دې کې د ځان نه خبرهم نو ما پیدا کدی لرا رب کریم فرمای وما كنت نمز متخذا نیونکې المضلین د گمراه کونکو لرا یعنی شیطانان الذين يضلون الناس هغه شیطانان چې خلق گمراه کوي زننی سموي دی لرا عدودن من بازوګه یعنی مدد تینه نغواړم عدود مټ ته ویل کیږي یعنی ز خپل مټي په دې باندې نه مضبوطو ما زما دل ره هیڅ احتیاج نشته زه محتاج نه یم دل را عدودا بازوګه عوانن یا مدد نو د ځمکې او اسمان چې الله وایي ما پیدا کول دی بالکل موجود نه و دی چې ما پیدا کول د ځان نه خبر نه دا څنګه تاسو ما سره شریک وئ ای کافرانو دا شیطانان ویوم ایمانا وذکر او یاد کاغه وخت یقولو چې او به الله تبارک وتعالى دی بت پرستو ته نادو صيغه د امر ده आवाज وکړي شرکای الذین شریکانو زما هغه بوتانو ته چې تاسو شریکان زعمتم چې تاسو ګمان کړي دا خو زما شریکان نه دي چې تاسو ګمان کوئ چې دا الله سره شریکان دي فدعوهم پس او بلی دا مشرکان دي معبودانو لره دي بوتانو لره فلم يستجيبوا پس جواب باور نه کی دي لره لهم دي لره دا بوتان وجعلنا وبغرزو مونږ بینهم په منځ د عابدینو او په معبودانو کې موبقا الله وی موبقا من یو لوی کنده ابن عباس وادیا فی النار یو لوی کنده پور کې دارنګ اطاس وی موبقا من مهلکا هلاکت ورا المجرمون وبغور مجرمان النار اور لرا فظنوا من ایقنوا یقین بیراشی انهم یقینا دی چې دی مواقعها مانا پریوتون کړي دي جهنم لرا یعنی داخلوها داخلدون کړي دي ور لرا ولم یجدوا مندمن کړي دي عنها د جهنم نم مصرفا مانا یو زید ګرځیدو یو زید تخت هر اړخ نه به ګیره ورته چولې شي ولقد خامخ په تحقیق سره صرفنا بار بار بیان کړی مونږه په هاذ القرآن په دغه قرآن کریم کې للناس د پاره د خلقو من کل مثل د هر قسم مثالونه د پاره د پند نصيحت وکانه الانسان د انسان اکثر شین په اکثر شي کې جدلن د جهت د جدلنا لکه جدلن معنی خصومتا فی الباطل جګړه کې په باطل باندې لکه ابی ابن خلف بحثونه به ډیر کول او یجادل الذين كفروا بالباطل جګړه کې کافرانو په باطل باندې وما منع الناس ان د من کړه دي خلق لرا يؤمنوا دا چې ایمان وروړي اذ جاءهم الهدى کله چې راغی دی لره هدایت او نه د من کړه دي خلق لرا ويستغفروا چې بخنه وغواړي ربهم در خپلنا الا مگر خو من کړه دي خبره ان دا تاتيهم چراشي دی لرا سنت الاولين الطريقه د پخوانو په عذاب کې دی خبرې منع کړي او یاتیهم یا راشدی لرا العذاب عذاب قبولا منا ابن عباس وی عیانا پډاګه ډیګه مخه مخه دا یو دباو د دادا و
ندی منع کړي دی لره د ایمان نه او ندی منع کړي دی لره د استغفار نه مگر دی خبرې چې راشي دا عذاب پشان د پخوانو خلقو باندې قسمه قسم عذاب راشي مخامخ یا پډاګه ډیګه باندې لکه دی بویلا اللهم ان كان هذا هو الحق کچره دا قران کریم حق وي نو فامطر علينا حجاره من السماء مونږ باندې اسمان نه کانی وروا دا خبره کړي نو دی خبره الله وې دی من کړي دی د ایمان نه او یاتيهم العذاب یا راشد دل عذاب قبولا من عیانا پډاګه ډیګه باندې مخامخ یا قبولا من قسمه قسم قبيله عذاب راشي وما نرسل ندی لګلی مونږه المرسلین لګلی شوی رسولان الا مگر مبشرین زیر ورکون کی د جنت دی ومنذرین يرون کی بالنار د جهنم دی ويجادل الذين جګړه کسان کفرو چې کفر کړي دي بالباطل په باطل سره په شرکیاتو کې صد پارا ليدحضوا د پارا چې دیک کی د پارا چې محو کړي او خی به په سره په جګړو سره الحق حق لرا چې توحید دی واتخذوا او ولید دي مشرکان او کافرانو آیاتونه زمان الله حضوان په مسخرو باندې کتابونه او معجزات زماینه ولید په حضوان د لګي دي سره په مسخرو باندې وما دارنګنی ولید هغه سدي انذرو چې ير ور کړی شو د تبه پاغي باندې چې عذابات دي دای هم نی ولید حضوان په مسخرو سره استهزاء په مسخرو سره دانی ولید